حدیث ده مولا دیگه ایسی که تاسو کسوی تی چا ایمان وکسوی چوک سورا مومن ده سورا مسلمان ده باشه مسلمانه و مومنه پا دخ که نده سورا گیره پریخلی ده سورا وغدا پریخلی ده سورا المنزونه که سورا روژه که یغا خپل زی که اوی خپل زی که ظاهر بانده چا ماتا ایمان ایوان ناخ کا ایمان پیجندلی د مومن پیجندلی ایوان ناخ کا ده الایمان ان توسر صدق حیث یضرک على الكذب حيث ينفعك مولا دی ای س ایمان داغه ده س ریختیاو کې دته نقصان ده درویغو کې دته ګاټه ده درویغ نه وای ریختیاوي ته مسلمان یې ته مؤمن یې ایمخو ایوی مرلی د پاره 500 د پاره معمولی ګاټې د پاره خر کې قرانونه راوړو وسه قسمونه اخرو جالی ک غزونه لیکو دسختونه خلو دسختونه کو دنیا ګاټې د پاره دنیا د پاره مو چې نه کو فائدې د پاره چې نه کو مولا دی څو بنده خدا که غوړی څو وکسي څه سوره مومنیان سوره ایمان را کېده ایمان دخشي کې وکسا ست درویغو کې د تفیدا ده نه ای رښتیاو کې نقصان ده بیا یا ځون تاریختیا خو خوینه ته صحیح مسلمانی تاریختونه بیا یو حقیقت ده یو بل حدیث کې مولا د سی من صدق لسانه زکا عمله چوک سر اختیایی اعمال سپاکی کی پروردگار عالم اعمال کی تزکیه ہوتا چاہیے دیمو اعمال څخه خالص دی او واجه انداده سر اختیا معاشره کی کمیږي د اختیا د ورځ نه بل ورځ معاشره کی ختمیږي ایو حدیث کی مولا د سی لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم مولای چې خالقو المنظور رجوع کیا اسلام مالټا وای ای خلکو المنظور و شو باندیا دوکاما کی گوی چرا دا دور المنظور دور روشی ستی فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش بس او د سیدی ډیر کسان د سیدی المنظور و شو نه د عادت شي دي سپریږي دی خوف زده کیږي عادت خسته د عادت پرخلای نشي عادت جوړ کړي دی امام ددسی ولكن اختبروهم عنه صدق الحديث واداء الامانه یو کس کزمی تالی معیار د ایمان کسی و ایک سات جبینی چورا ریختیایی صدقات وکسا امانات وکسا امانت داره کی وکسا چورا امین ده شای وسا کېږ دوا چورا امین ده بچای ویر کا تعلیم د پارا چورا خصبا کو تخی هر حواله سره امانات اقسام دي امانات ډیر قسمونه دي یو امانات اندازې د کوم بچی سکولو ته استوي دا استادانو سره امانات دي ای دوی د سوره خیال ساتي شیو امانات اندازې ز منبر باندې ناسيم ای تاسو یوې غنټه امانات په کار د زیدي خیال وساتم نیمه غنټه خیال وساتم دا یو امانات ده او اداء الامانت مو د طرز وکړو یاد وساته دنیوي خپل ځکه اخروی سزا او ارزي خپل